أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس مال العبد أوقاته. بوداغا إن شاء الله شبكام جلسة وشبكام درس عندي متعلق ده چه ده انسان کوم عمر ده کوم جوانی ده کوم وقت ده چورا اهمیت لري. ذکر ما کو چه عمر دورا اهمیت لري دا زندگی چونکه ورکړي خدای یو پیری ده تو برای ورکړي نه دی چې انسان ته پکور ده چې دا ژوند دا زندگی دا وخت دا جوانی اندسی ورسره تیره نشي فایده ورنه وکړي. ویلی دورا اهم شای ده کله یو انسان اهم شای چوته ورکړي بدلی کیا پکور ده اهم شای ورته میلاو شي. سوچ وکړه هغه مجلسی بزرگان عدت الداعی و کتاب ده حقی ده خپل روایت نقل کړی دی لکه موت دا کوم زندگی دی دیگه وای و غنټه چې تیرو دا هسې موت څخه کله خوب کی کله فضلیاتو کی کله چشي کی دا تیریږي موت ته احساس نه کیږي دا ایوی غنټه احساس بیا قیامت ورځې باندې انسان ته کیږي چې ټول اهمیت ده لري. حدیث رسول الله نه صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایش کی انه یفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره. چورا انسان دغی زندگی کی دغی دنیا کی چورا وقت تیر کړی دی عمر تیر کړی دی زندگی ته ملو شوی دی د زندگی هاري وی ورېځې په مقابله کې ورته خلاص شي ملو شي چې شي 24 خزانه څلورش خزانه به د خلاصيږي. یعنی کچېری یو انسان دغی زندگی کی 1000 ورځې زر ورځې زندگی تیر کړی دی هغه ته قیامت ورځې باندې 40 خزانه خلاصيږي. یوه ورځ کې 40 غنټې دي نو له هغه یوه ورځ کې 40 بلې کې 40 زر ورځې زندگی کړی دی یعنی 40 زره 24000 هر غنټې په واس کې به یوه خزانه او تخلاصيږي. فخزانه یجد مملوءه نورا و سرورا. رسول الله دی چې یوه خزانه کلی دی په مقابله کې دی په مخ کې کله خلاص شي وکسي هغه خزانه کې به انتها نور و انتهایی خوشحالی به دي تابع شي انتهایی سرور به خوشحالی به نعمت به هر قسم څنګه رسول الله تفصیل سره ویل خو هغه شی به خزانه کې وی څه فیناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور دوره به دي خوشاله و دوره بدیده اسایش و راحت میلوشی اغلی دلی سره این دا مشاهدتی ها رسول الله دی کلا اغا خزانین سر اسکی ویکسی دوره خوشاله بوده میلوشی ما لو وزع على اهل النار لادهشهم عن الاحساس بالعلم في النار. چه اغا کلا اسکی سر دوره خوشاله که چیری از جهنم کی کم عذابونه کوم مشکلاتونه خلق روبرو شوي دي او کې مبتلا دي تکلیف نه دي چیغي وي د دې دغه ټیم دغه خوشاله راوخی چې را جهنميانو باندې تقسیم کې حدیث ده هغه نه تقسیم کې د هغوی بخپله هغه مصیبات پویر شي ورنه مصیبات به ذهن نوزي دا هغوی هغه ور کې سجواله به ذهن نوزي هغه درد او محسوس نه کیږي صرف دې وا خوشاله چې ټول جهنميانو باندې تقسیم کې سوچو که دی هاته خوشاله بوته میلویږي دو کومه خوشاله ده دو چی شي واجنه میلاو ده. رسول الله دی وهي الساعه التي اطاع فيها ربه. دا هغه وا غنټه ده چې هغه وی غنټه کې دی دنیا کې د خدای اطاعت کړي ده عبادت کړي ده خدای خبرې ته ایثار ټیټ کړي ده روزه ستلی ده یو علمج کړي ده یو زیارتو کې مشغول ده یو قرآن تلاوت کوي یا مثلا مجلس کې ناز ده یا د درس او تدریس حواله سره لګیا یعنی دینی امور کې اطاعت کړي ده خدای د ایوي غنټه په ایواز کې الله رب العزت قیامت کې دسی خزانه کې چې هغه خوشاله نه به ټول جهنم ولا نه عذاب اسکیږي کا چیرې تقسیم شي. سوچ وکړه ایوه غنټه څوره فضیلت دي څوره عظمت دي د دنیا کې آخرت کې بیا
اندي شان سره ثم يفتح له خزانه اخرى کله به بل خزانه او ته ملوشي هغه څه خلاصه کی فيراها مظلمه متنه ومفرغه هغه به داسې خزانه وي چې هم به تا ته تیار وي ورکی متنه نتنه او تلنتنه بدبوداره به وي و اندیشان سره مفرغه فارغه به وي هیڅ ورکی نه وي تشه به وي خو بدبو به وي ډېر سخت بدبو وي ټکه توره به وي څه طریقې سره فینالوه عند مشاهدتها من الفزع والجزع رسول الله دی چې کله هغه خزانه و چې دو بدي هاته په تکلیف شي دوره زړه به تنګ شي دوره په مشکلات شي دا ما لو قسم على اهل الجنه لنغذ عليهم نعيمها څه دي دا تنګواله دي دا ناراحتي هغه خزانه نه کچې ټول جهنم باندې وچوي هم کنه جنت باندې وچوي ادا جنتیانو کوم نعمتونه دي هغه باندې ترخشي لنغذ یعنی تلخ بشي عليه نعيمها څاکم جنات نعمتونه دي رحمتونه خوشاله څنګه قرآن کې څه ذکر شوی دی چې هاته خوشاله دي ما يشتهيه الانفس انسان چه غوړي هاته ملوي خو اما دغه خزانه واچینه بلکې خزانه نه څاکم انسان خزانه نه کراهات محسوسي هغه دې کراهات صرف په جنات باندې تقسیم کې هغه بونه تلخی کې مبتلا شي هذا كما وهي ساعة التي عصى فيها رب رسول الله دي دا مغاي وا غنټه دنیا کې هغه غنټه دي چې دې غنټه کې دي د خدای اطاعت نه دی کړی ګناهونو کې وخت تیر کړی دی شرابو کې وخت تیر کړی دی نور د څه ګناهونو کې دا وا غنټه ته کومه تیر کړی دی دا نن ته چې نه دی دا د دنیا رنگورنګي واجی نه مو ته نه ملويږي غافل یو اما دې وی غنټه سزا بیا قیامت کې سوچ وکړه څوره ستاره سزا دی واندیشان سره ثم يفتح له خزانه اخرى یو بل خزانه ته بدوي شي هغه نه متصار او چاتسي خلاص بشي فيراها فارغه ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه هغه خزانه کې تشبوي نه بدسي شای ورکی وي چې هغه بدبودار وي دونه کراهت محسوس کی اندیشان سره هغه خزانه کې نه دسي خشای وي نعمتونه وي خوشاله وي چې دونه خوشحال شي انداسي تشبوي فارغه وي وهي ساعة التي دا اغا غنټه ده د سړي دغه دنیا کې التي نام فيها تصدق کی خوب اوله واشتغل فيها بشيء مباحات الدنيا رسول الله دې دغه غنټه کې دې څه کړیو د دنیا مباحاتو کې لګیاو جایز شونه یعنی نه مستحب نه واجب نه حرام عام جایز شونه کې لګیاو اطاعت نه وکړي اندسي وسه شي مثلا ورزش کولو فوتبال کولو د څه کومه کا څنګه حرام نه دي مستحب نه دي واجب نه دي هغه کې دی وخت تیر کړی دی فینالهم من الغبن اغه بعد دي دا غبن یعنی یو دوک ورته ملوشي دو بیچ شو ته ملوشي والاسف افسوس منګي لاسونه بعد افسوس منګي على فواتها حيث كان متمكن من ان يملأها حسنات ما لا يوصف رسول الله دی چې دا په افسوس لسونه دی واجب نه منګي چې دې ته ممکنه و امکان مرتاو چې هغه وخت دی د سکور کړه چې هغه بالکل بیا صفات نه ملويږي یعنی دوره عظیم کار دی کوي شو هغه کې چې نن صاحب نن جنات ریږي باندې بیا خزانه او تډاکه ملو شي هم هغه نه وکړو فارغ اور سره دی چې نه چې دا عمر څه موت سره خوب کې تیریږي دا زندگی څه موت سره لوبلی کې تیریږي لعب کې تیریږي دا به قیامت رتی غبن اندی په باریک قرآن کې اشاره شوی دی کنه ذالک یوم التغابن هغه قیامت تغابن ورېځه غبن دوکي خلل ورېځه یې به او افسوس وکړي څه تو کوم خوړه چې مو هغه کار نه وکړل څه په بعد کار لګیاوم سوچ منو وکړو ونن وکړه حساب کې تورې چې زلاسته شي نو یقینا دا روایت څه سوچ وکړي پته لګي چې زندگی څومره مهمه ده انسان ته دا وخت دی وای وګټای وای ولا انسان په کور دی ضایع نشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين